اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګران مینه والو تاسو قرباني مسوم هانته سګوري چمکنی ټي وي شکریہ دا کوم د مومن او د مومن یوث ویلفیر ارګنایزیشن چې هغه په بلنه باندې زلته کې راغلی ما د دې ارګنایزیشن په حواله سره به د سره یو څو خبرې کوو بیا زه لومبه خو د دې ډېر شکریہ دا کوم چې هغه روغستم د فنکشن دی او بلنه راکړه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. عادل محمد صاحب دا راته وایي چې ارګنایزیشن بنیادم څنګه کې خو د کلمې کې د سوچم څنګه راغو. اول خو زه جی ستاسو ډېره شکریہ ادا کوم د چمکنی ټي وي. زمونږ بنیاد په دې وجه کې خصوص همداسې راغو چې زمونږ ماشوګاګر کې په 4 جولای 2023 کې یو واقعه راغه زمونږ په خپل کور کې راغه چې د یو آی سی د وجه نه زمونږ کور کې یو مسله راغه چې زمونږ څلور کسان پکې ای کې د آی سی په سر باندې ولګېده چې 2 وفات شو د زخمی شو. په هغه مسلو کې مونږ نستو ورځې ډېر ټینشن کې مسلو کې ګیرو به ما دا سوچ وکړو چې یاره دا آیس دا خراب شی دی چې لکه نن دا مسله زموږ په کور راغه او د دې مسلې دا سبب بل کور مړاتلی شي په بل کور مړاتلی شي نو یوازې زموږ کلی نه دا خو تر ټوله تپومن زموږ خپل علاقه ده زموږ خپل کور دی. په دې سوچ باندې زه راووتم او د ملګرو سره مې رابطې سټارټ کړي هر ځای ته چا سره مې لو شم چا سره مې ټلیفون رابطې وکړي او تنظیم دپاره مې یو تقریبا چې 45 دن زه ریګولر دی تنظیم پسې شوم چې دا تنظیم به موږ د علاقې په سطح یو تنظیم جوړو چې د علاقې د نوجوانان ځان سره اوچت کړو چې دا تنظیم جوړ کړو چې د علاقې نه زموږ اړومبنې پیارټي چې کوم وي هغه به دا وي چې د آیس خلاف وي چې د آیس کا خرڅولو والی که څکلو والی کار سي د هغې خلاف به زموږ یو بس ځکه چې زموږ ټوله مسله دی نه جوړه شه دا نور کله کې مرادلی شي. په دې وجه باندې بس مونږ ووتو ملګرو سره رابطې شوې داسې تکړه ملګري عمران صاحب بلال بھائی زاهد تاراش بھائی ساجد بھائی دا ټول سره مختلف ځایونو سره یو سره رابطې وشي به باقاعده زموږ د لکه 15 جولای نه والا تر ستمبره پورې بس ما دا ټیم برابر کو چې ټیم مې برابر کو دی کې ما سره زیات ملګرتیا چې کوم زموږ ملګری دی طارق نومې دی ډېر سوشل ورکر دی او خپل سعودي کې دی هغه سره زه اکثر رابطه کوم نو هغه ډېر تکړه ملګري راته وښودله زاهد بھائی چې دی له ورشه دي سره مې نو ټول سره نو موږ یو ټیم جوړ کړو منې میټینګ په 9 ستمبر 2023 کې وکړو چې کې موږ یو کمیټي جوړه کړه چې یاره آیینو منشور به جوړو او کمیټه کې ټول ملګري د هر یو څه راغلي تقریبا چې 19 یوسس د تپومن د 19 یونین کونسل خلک موږ راغلي نوجوانانو مونږه کمیټه جوړه کړه پای کې مونږه منشور او آئین د پاتې کوم کوچ آی کې مونږه دا منشور او آئین جوړو منشور فائنل کو په منشور کې زموږ اړومبنې هم دا چې یاره اړومبنې چې کوم دی مونږ آیس واکس پکو اویرنس سیشنې پکو او چې کوم ځای کې د آیس والوي او غریبي یتیمي بالکل اړو سوګوین هغه به روچتو په خپل تعاون په تنظیم په تعاون په ملګرو په تعاون باندې باغه هسپتال کې داخله وو. په دې تنظیم کې موږ سره د زموږ د ملګری چې کوم د هسپتال کې چې موږ پکې میټینګ کوو د ریلای فاونډیشن والا دی هم موږ سره دی کې تنظیم کې سینر نائب صدر دی په حیثیت عہده د موږ سره ډېر تعاون دی ځکه چې دی اړو دا موږ ته ویلي نه چې تا دا پیشنټ راواستلو پیسې راکړي یا دې رانه کړي یا پیسو به څنګه چلي د موږ سره خصوصي تعاون دی په دې وجه باندې موږ تقریبا چې څلور پیشنټ اوس داخل کړي دي موجوده ټایم کې دلته هم داخل کړي دوه هلته یو بل هسپتال دی سره موږ ایمووي سینډ کړی ده دا چې موږ لګي ایجوکیشن ته هلته واردونه ورکوي واردونه دې دپاره ورکوو چې یاره زموږ د نوجوانانو د سټوډنټ چې کوم دي د دې حوصله افزایي وشي چې روان ځله دي نور هم خواري وکړي چې زموږ د علاقې نه دا هلکان چې سټوډنټان چې کوم دي چې دي خواري کې وروځي چې مخکې تعلیم ته توجه شي چې حوصله افزایي وشي. دې سره سکولونو کې مونږ د اوس چې کوم روان دي جمعې سیزن دی کې مونږ باندې نو ورکه سره 15 سکولونو کې نورم روان دي هر کلی ته ځان رسو. سچي مونږ کتلی عام طور باندې ما غبطه سما مخکې دا ډسکشن کوو چې مونږ کتلی تنظیمونه چې صرف د کلو په سطح باندې کنه تاسو د تپومن څومره دی هغه پوره کور کوي نو دا آیا تاسو ته پالیسي پاسبل یاره چې دا ډېر ګران کار دی خو الله نه هر ټیم سوال کوم ځکه چې زموږ د علاقه کې هر سړی خپل کور دپاره راوتی دی بس سهار لاړ شي مازدیګر راشي نوکران راشي کور ته ورنوځي یا سیاسي خلک دي خپل حلقه کې لاندې دي خپل مقاصدو پاسي زموږ مقصد دا زموږ دی کې هیڅ قسمه نه لالچ ته نه موږ چا نه ووټ غواړو نه موږ سیاسي خلک یو چې الیکشن به کوو یا الیکشن ته به روزو دې دپاره کوو د خدای د رضا دپاره کوو د خپل علاقې دپاره کوو ځکه چې موږ په یونیورسټۍ کې وخت تېر کړی دی د
جنوبي بیازلا خلک چې کوم راشي ښه تعلیم یافته هغه ځای کې غرونو کې سبق وي دلته چې راشي یونیورسټۍ کې ښه تعلیمونه وکړي لاړ شي ټول افسران دي په حیات آباد کې پراته دي د مردان د دیر داسې د سوات خلک به چې راغه مونږ سره به د هغه یو به د یو کلي یو به د یو کلي یو به د بل کلي ویل مونږ کندیوالي و کلیوالي وو زموږ بدقسمتي دا دی په پېښور کې او خصوصي زموږ په دې تپومندو خلکو کې هېڅ قسم اتفاق نشته زموږ نه اتفاقیه د وجې زموږ ته ډېرې مسلې دي چې موجوده حالاتو کې ګوره زموږ پېښور دارالخلافه کې پراته یو چې زموږ بجلي نشته دي 24 غنټې کې نیمه غنټه هم نه راځي ګیس نشته اوبو راته تکلیف دی د ایجوکیشن تکلیف دی زموږ دا چې په دهشتګردۍ کې زموږ ټول نه په پېښور کې سامره دهشتګردي تېره شوې ده نو زموږ د تپومندې والي دي شیخانې والي دي ماشوګګرې والي شیخان ماشوخیلې والي متني والي ازاخیلې والي دي خو زموږ هماغه پسماندګۍ سره روان یو عمده پسماندګۍ د وجې باندې موږ ډېر پاتې یو زموږ کوشش دا دی چې انشاءالله داسې تکړه تکړه هلکان به موږ اوس زموږ خو دا درېیم میټینګ دی داسې تکړه تکړه ملګري وو هلکان به موږ ځان سره اوچتو چې دا د علاقو کې اویرنس عزت کی د علاقې دپاره چې یار داسې نه چې بس خپل هغه دا کوي دې دپاره چې زموږ علاقه مخکې لاړ شي هر کلي کې اوس به هر کلي کې موږ کمیټۍ نه هم جوړو باقاعده لس رکني هلکانو تنظیم ما چې تاسو څنګه وایي د کلو پسته ته موږ تنظیم جوړ ټوله نمایندګي هر څه به موږ کوو چې کلو کې څه مسلې وي د چا چایي او سانه وسه پورې موږ کېږي موږ به هلته ځان رسوو زما دپاره ماشوګګر کلی نه زما دپاره تپومند دا زما کلی دا زما کندې دی زه په دې نیت باندې راوتی یم انشاءالله مخکې به ځم او د دې خدمت به کوم ډېره مننه الله تعالی دې له توفیق درکړي موږ سره موجود دی عمران الله بھائی د مومند یوتھ ویلفیئر آرگنائزیشن دا ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن چیئرمین السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر څنګه دي شکر سر موږ خو صدر صاحب خبرو کې تاسو به حیثیت چیئرمین د هیلث اینڈ ایجوکیشن خپل اچیومنٹ زموږ ناظرینو ته ووایي ټول اول خو زه چمکني ټي وي ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغوی دومره وخت هغې وښکو او زموږ د میټینګ ته راغلل زه خو ډېر خوشحاله هم یم ځکه چې زه وایم چې زموږ تنظیم که سټارټ شوی دی نو ټول نه زیات کار هغه ایجوکیشن سیکټر کې او په هیلث سیکټر کې شوی دی چې زه د دې دواړو ایز ا چیرمین چې کوم دی په دې تنظیم کې کار کوم په ایجوکیشن سیکټر کې به زه دا وایم چې مونږ تقریبا دا وخت اتو سکولونو ته ځان رسولی دی او په هغې کې چې کوم دی د کوم د 9th کلاس د بورډ اچیورز وو د بورډ پوزیشن هولډر چې کوم ماشومان وو هغې ته مونږ ایوارډز ورکړي دي او هغې سره سره د هغه سکولونو چې کوم پرنسپلز دی او په هغې کې یو استاد سو هغې ته هم مونږ اپریسیشن چې کوم سرټیفیکیټس دي هغه مو ورکړي دي د دې ورکولو مقصد زموږ سو مقصد دا و چې کوم ماشومان محنت کوي او هغې مارکس اخلي او هغې چې کوم دی دغسې اچیومنټس کوي نو هغې ته موږ داد ورکو او راتلونکي کال دپاره چې کوم دی هغې د خپل محنت په ډبل کړي او بل هغه ماشومان چې کوم ماشومان مطلب لوور ګریډز کې راغلي دي او مارکس یې نه دی اخیستي هغې دې ماشومانو ته وګوري موږ چې ورته انعام ورکړو نو د هغې په زړه کې داسې یو تمنا پیدا شي خواهش پیدا شي یو آس لري چې موږ هم دا انعام واخلو نو بیا هغې هم چې کوم دی نیکسټ ایئر دپاره څه کوي کوشش کوي دې سره سره پیرلل موږ یو پروګرام بل هم چلو چې هغې کې موږ ورکو د تعلیم اهمیت حوالې سره هغې ته آګاهي جی د صحت په شعبه کې څه ادا کوي د صحت په شعبه کې چې کوم دی موږ ډېر زیات کار چې کوم دی هغه انټي ډرګز د منشیاتو خلاف کړی دی لومبۍ چې کوم سیشن و هغه هم زموږ د منشیات خلاف په پازاخیلو کې تقریبا موږ 3 سیشنز وکړل یو په پازاخیلو کې او بل چې کوم دی په مختلفو بټو کې مو کو او هغې سره سره چې کوم دی په ګراوند باندې پریکټیکلی موږ اوسه پورې څلور هلکان چې کوم دی هغه ډرګ ایډکټس هغه ایډمیټ کړي دي په هسپتالونو کې د علاج دپاره څنګه چې صدر صاحب تاسو ته وویل او هغې نه علاوه چې کوم دی موږ میډیکل کیمپ هم یو لګولی او نیکسټ هم چې انشاءالله زموږ دا سوچ دی دا مې اراده ده چې دا زموږ کوم روان پروګرامونه دا موږ د تپومند هر کلي ته او هر یو سي ته ورسوو ډېره مننه شکریه مینوالو چې څنګه تاسو د صدر صاحب او د چیرمین د هیلث اینڈ ایجوکیشن خبرې واورېدې امید لرو امید ساتو چې د تپومند چې کوم د مسایل دي د هیلث په دغه کې کله ایجوکیشن کې که د منشیاتو کې ولې دي او که نور څه داسې دغې نو امید ساتو چې دا ارګنایزیشن چې مومند یوتھ ویلفیئر ارګنایزیشن دوی به بھرپور خپل کردار ادا کوي او د عوامو خوشحالۍ او سوکالۍ کې به دوی خپل مثبت قدم اخلي په دې خبرو تاسو انجاز کوم د الله په امان